ما داسې بې ترتیبه خبرې عرض کوم. دا ټول زوړه ملګري یو، مونږ خپل ځان باندې ډېر ضرورت ده. دنیا په پسته جوړوو چې مونږه جوړ شو. دې منبر باندې مولانا احسان صاحب تعالی ډېر صحت ویر کی کرک اجتماع نہ چراغل دا کرونا دور کے وہ اللہ پاک دین کا کام اس سے لے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ حقیقت کی مونږه کچھ یو نه، اس کا روح را نوزی زمچ ځان نه سټاړای شه څه شي دیر کې دا روح چار کړه دا هو يسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي. ډېرېدل پکار دي. الله سمد ذات دا ډېر لوی لوی خلق لږ ځان باندې خیال لاړ دا. صحابہ کرام اعلی مدد وینا کټ شو ده کہ ہم تو حنین میں زیادہ ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. صحابہ غوندې خلکو بیا میدان پرېږدوله ده 12,000 د 4,000 په مقابله. نو ډېرېدل پکار دي. ورونو یو دا درخواست ده چې د کوم تبلیغ کوو کنه په شکر کوو. په 14مې صدۍ کې دومره لرې راغلي یو او بیا مونږه زمانه کې الله پیغمبري کار دا خو دا 100 سال یې نه پوره کیږي. دا منځ کې 1200 کاله دا کار امت نه دا کړه، علما او اولیاء او افراد کړه. دا د مونږه زمانه کې الله پاک بیا چلو مونږ ته شکر ادا کدا کار نه اوس به مونږه چیته و. رښتیا وایي چې سړی سوچ کوي مونږ به کوم ګنګي کې وا خدا دعوت کا برکت سره دې کار. حضرت جی نام الحسن صاحب آغا فرمی اس کام کی ناقدری کیا ہے کہ اس کے تقاضوں سے پیلوتی ہی کرنا اور جان بچانا. اے تبلیغ تقاضوں آسان بچ کول دا ناقدری دا. اور اس کام کی قدردانی یہ ہے کہ اس کے تقاضوں پر اپنے جان کو جونک دینا ہے. دا مثال خو خنه دا خو بیا ورکاون لکه جیورګر یې په ورچیا خو بوشل شي یا بو پویر وې لګي او جیورګر ولا کې خو یو نقصان یو ګټ دا کې خو قسم سره ویلې نقصان یو پکې پیلو نشتا دا په دې هده چې څومره ور ولا غول. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ملفوظ کے خودی ابھی 4 مہینے چھلے چھوڑ دو، یہ کہو کہ سونے کا کان ہے جو جتنا جمع کر سکتا ہے. یو دا درخواست چې دا کوم تبلیغ کوو کنه دا کافی نشمیرو. مونږ ته یا مخ کې تللو ضرورت ده. مونږ ته پورا نمونه صحابه کرام دي. څوک دي هغه او صحابه کرامو دا کار په هر حال کې کړه ده. څه کړه حالاتونه متاثر شوي نه دي د حال دی وجه نه کار نه دا پرېښله. دا ایراوین بزرگ دا جاوید بابر صاحب مشرانو کې دا پینډای دا 2 کاله مخکې چلې ته راغلی وم مونږه خټه کلونۍ کې منګل پرېځې مشوره وي هغه مشورې کې ما په ده ترکیب وچلول. بیا وی چې مدینې کې به چې کله لالارې आवाज وتال کنه الله په لارې کې بیا به 2 قسمه आवाज کېدل. یا خیل الله ارکبی ایشا سوارو تقاضا راغلی د سورر وسونه راولو سورر شو. دویم आवाज به دا و الصلاه جامعه الصلاه جامعه په مسجد نبوي کې اعلان وشو. صحابه بو چې چا ورو د جمع شول وای فلانیزو ته دمره وخت دمره کسانو ضرورت ته بیا چا دا نه وی چې مونږه دا نیمګړی ده بیا به تیار وی چې اوس یو صحابي بیمار ده او بسترې کې نستای نشي پروت ده. دا आवाज چې ور ودار کنه زمونو تی چې ما هم بیايو ما خبره आवाज صحیح رسی زمونو ته صحیح غوی ته خو بسترې نه نشي چې دای نو تبو سوکه وی ټول عمر میں پیغمبر اطاعت کړه اوس میں نه فرمان جوړا وای چې حکم راغلو ځای چې زن شتلای مجھے لے جاؤ. زمانو مجبور شو لکه جنازه کاټو خلی په وجه کوم مسجد نبوي ته اسی تلای نشي. نو ایوز وینا چادر کور کې يرشه اکاټي بار کېدا ول چې دا چادر راواله بیرسم چې چادر پس لاړل چې بیار تلال اس کی جان روح اس کی روح پرواز کی گئی تھی. په دې وخت کې روکاو شو نه ده بلا د روینډ جوړ خبره ده. زین شاه غدا تلو شکردارې ته دا 10-15 سال هغه جوړ ختم شو متزار روینډ 10 کسان رزو جوړ و پر روینډ کې کېدل. وی چې یو صحابي د پیغمبر علی السلام زمانه کې پیغمبر علی السلام سره و دی اوخه نه را پری وتل الله په لارې کې واتی و دی اوخه نه ان سے گر گیا اور گرتی ہی مر گیا.
نبی علیہ السلام و فرمیا د ما صحابی دل وګې د لاسه مړ شو د څه شي د لاسه صحابہ کرام ہوتے یا رسول اللہ تا څه پاتا ولګا وے میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا کہ جنت کے برتنوں میں اس کے لیے کھانے لا رہا ہے لدې کې ډېر حکمت یو خو خپل الوګای چاته مخلوق ته شیل نه دا یو د دل وګې د لاسه تقاضا پرېږدول نه دا دا یو خبره بیا معنا یې نشي ډېره قیمتي ده خو دا یاد کو دا شیر بدر شیخ الحدیث تا بخاری پڑھوائی قاضیانو کې اوس پېښور ته لاړ دا بار بیان و پیر صاحب بیان ور کړاو د ټانګې لکه دا غټ اوس عالم دا لکه شیخ الحدیث هغه مدرسې کې ټولو کې غټ عالم دلته بیان کول وی چې د خبره توجه سره وروي پیغمبر علی السلام زمانه کې چې نبی علی السلام دنیا نه کله وفات شو کنه څه شي شو مدینه سره بستای نږدې بستای مرتد شو اسلام یې پرېږدول مرتد معنا چا زکات نه انکار وکړ زنه مرتد شوی یی عقل حیران شي چې داسې زر ویلې بدل شوی ما په خبره پوهیږو چې اوس پیغمبر مړ شو دوی د اسلام داسې زر ویلې پرېږدول بیا وی دا مفتی محمد شفیع صاحب کتاب دا مقام صحابه ایک دا وجه لیکلی چې دا هغه خلکو چې د پیغمبر علیہ السلام زمانے کې بودی دین تقاضا راغلا یہ بچانے کی کوشش کرتے تھے لگانے کا جذبہ نہیں تھا جان مال به چې بل به پورا کی مخ بل ډیره تقاضی دي هغه ګناه دی وجه نه الله پاک الله مونږه داسې نه کی ها الله ډیر بے نیاز دا ډیر بے نیاز ذات دا ګور کعب رضی الله عنه سمرا بدریان دي چې بدر والو بارای کې نبی علیہ السلام یې چې دوست کوي لیکن تبوک په موقع چې پاتې شوی نبی علیہ السلام یې دوه سره د سو خبرې نه کوي سلام دا نه پاتې دا دکی کے نشوی چې هغه صحابه دا هم مفتی کفایت الله صاحب فرمائے لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں وہی صحابہ والا کام ہے دا هغه کار دا الله دا مونږ ته د دې کار نه قدرې نه موستی د دې کار نه چې محروم کیږي سړی د نه قدرې دی لاسه چې اوس ګش سفرز خونه دا سلا سفرز خونه دا او غه سفرز خونه دا کم پاتې شي نه کمای برسي خو سړی ته دوک رسیږي لکه د بوک په موقع چې کوم صحابه ورونو پاتې شوي قسم د قرآن یې تولوا واعینهم تفید من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون دا ووش کې داسې روانې وي قرآن یې ووش کې نه باید د سترګې باید سترګې باید قرآن یې ووش کې نه باید سړی باید یعنی ډېر مبالغ چې ویلې پاتې شو دمره دوک و نو دې د وجه نه ورونو تبلیغ کې ډېر خلک دا یاد ستوي ضروری نه ده چې ډېر تبلیغیان شي لږ کسان شي معیار ماته دا مولانا یوسف رحمه الله ملفوظ ډېر خوند راکوي توجه سره خپلې خبرې نه دي مشرانو خبرې دي یا اگر مٹھی بر جماعت 5 باتوں پر آ گئی تو ان کی دعاؤں پر اللہ پاک پورے عالم میں انقلاب پاکستان نہ پورا عالم کے بالا انقلاب راولي اردن کې مې دا خبره عربی وکړه هغه یو مشر وی دلته د انقلاب خبره ما کوه خلک ډېریږي او مولانا یوسف رحمه الله فرمی یو موٹی بر جماعت ډیر کسان نه لږ غونډه کسان چې په 500 خبرو راشي صفاتو منده دوی په دواګانو منده بو پاکستان کې نه پورا عالم کې الله انقلاب وي بیا مولانا یوسف رحمه الله فرمی دعا کرو الله ہمیں بھی ان سے کر دے بیا الله سره سه قابلیت شرط نه ده چې مونږ نه اخلو بنی اسرائیل نه بیانو اولادو محروم شو صحابه کرام د بت پرستو اولادو الله د اسمان ستوري جوړ کړ دا خو ځان پیش کول دي سړی چې ځان پیش کوي الله پاک به مخکې کوي چې ځان ورسته کوي بیا به الله حدیث ته جمع صفونو کې دا صحیح حدیث ته چې یو سړی دا کوشش کوي چې مخکې صف ته لاړ جنت ته به مخکې کیږي یو سړی ځان ورسته کوي جنت ته به ورسته ولک دا مسله ته بیانو مخکې صف کې هغه چې پیله نه راشي یو دا هو چې د خلکو په وجوره وځي دا ګناه کبیره ده دې سړی نه به دوزخ ته پل جوړیږي په دبو خلک کیږي ترمذی کې حدیث ده اے مسلمان احترام ډیر ده هغه پیله نه راشه صف ته یہ چاپو وجو پلنگ کر کے جانا یہ جائز نہیں ہے لیکن چې کوم خلق ځان ورسته کوي یہی جنت تب ورسته دین تک 5 باتیں اگر مٹھی پر جماعت میں ان کی دعاؤں پر اللہ پاک پورے عالم میں انقلاب بھی دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان سے کر دے ایک بات جب بھی نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ جب بھی نکلنے کو ورسته بو نه ګوره ها چې څه کیږي یو خبره تکوم دا
ورونو توجه سره وروي یو سړی یاره چې فلاني غوندې تبلیغ دې کوله بچو یې کار بار سنبل کړه ښه کاروبار یې چلیږي دای وختونه لګوي نه هغې منده دومره اجر نه میلاویږي چې تا دا کور کې تکلیف وي لوږې تندې وي او ته اوسې بچي در پسې وژاړي دې منده به دنیا کې کفر ماتېږي. احمد ګل صاحب د الله جنتونه نصیب کې د پېښور مشر و لچۍ مرکز کې جوړ و بیان یې کول وی کرنل منیر د پنډۍ بل مشر و هغې دا خبره کوله زړه خبره ده چې پنډۍ کې یوه سړي څلورو چیلې اراده وکړه څومره او د کیلې وله ریړۍ وه کیلې یې خرڅولې ایوب زمانه وه چې هغه روپۍ کې 14 انې وې روزانه به اته انې هغه خاورو خزانې کې چیلې د پوره جمع کولې پوه شي که نه چې کله هغه چټۍ وخت راغل تبلیغ ولا ګش پسې راغل چې تا خو اراده کړې وه چیلې خزانه یې ماته کړه ټولې پکې 100 روپۍ وې څومره به کول دیږي چې هغې وخت کې پنډۍ نه رایوینډ ته 15 روپۍ کریا وه رایوینډ ته 15 روپۍ تلو 15 روپۍ راتلو نو هغه 10 روپۍ ځان سره واخیستلې 10 روپۍ ښځې بچیو ته پرې شوې چیلې خرچه او ښځې ته یې ووایي چې ګوره در باندې حالات به راځي خو الله نه به علاوه خپله تکلیف چاته شیوی نه ها چې لاړل د سره خو صرف کریې پیسې وې امیر ته یې ووایي امیر صاحب ما به ملګرو ته نه شی روټۍ په ټیم کې به ځه چېرته وځه سمې چې خوړل کپاڼي مې خوړلې خو نور ملګرو ته به نه خو اجتماعي پیسې ما سره جمع کولو انتظام نشته او دلته کور کې یې چې کومې 10 روپۍ وې ختم شوې بچي سکول ته لاړی نو داسې هغه و مرجع یې هو بله ریزې مور وې دویمه ریزې که ومېستول بیا به د لوږه خلکو ته وښیي نو کور کې یې وساتئ سکول ته ماسوی وږي نو ټول اریز بچي مور یې موږ ته روټۍ ویلې نرکای ژاړي چې مخصوصان شل داسې په چغو چغو بچي ژړا شول مور یې په ژړا شوه یا الله تا ته خو پاته ده چې ما ښوونې تا په لیارې کې تکلیفونه برداشت کوي او یا الله په هغه ژړا ژړا کې آنکې لګ گئی سو گئی مور یې خوبوله شوه او پیغمبر علیه السلام ته خوب کې راغل دا خوب کې هر چاته نرسي چې داسې قربانۍ کوي وګرسي بیٹی مبارک ہو تم نے آج میری بیٹی فاطمہ کی سنت زندہ کر دی اور تمہارے بچوں نے حسن حسین کی سنت زندہ کر دی اور تمہارے خاون نے حضرت علی کی سنت زندہ